زما نامه همت علي ده. همت علي گڑیالوی باندې پیژندې شمه. د والد صاحب نوم حاجي بهادر خان وفات شوی دی، خدای پاک دې وبخي. او د دې گڑیالي اوسېدونکي وو. د عمر خو به دا ووایي چې زما ایکچوال ډیټ آف برث چې دی نو هغه لکه مئی 1954 دی، او په سرټیفیکیټ کې د سکول په هغې کې 1957 دی. د هغه وخت استادانو به پکې 2-3 کاله داسې ګیپ ساتلو. زمونږ په دور کې چې کله زمونږ د ماشوموالي هغه دور و، نو هغې کې تعلیم علوم د دې څه هغه ډېره چرچه نه وه. لکه مونږ خپله ما خلاصه د طوطي استاد د عبدالسلام استاد ګل اسلام استاد پلارو په طوطي استاد مشهور و. ما د هغه نه خلاصه ویلې وه، مونیا کې مو پکې صدقه کړو، او دغه شانتې کې قاعده او قرآن مجید و. نو دا زمونږ دغه استادان وو. دې نه علاوه عام تعلیم چې و، نو زمونږ کلی چې و دا یو دیهاتي کلی و، د زمیندارۍ ژوند و. په دې کې دا وه چې زما خوش قسمتي دا وه چې زمونږ د مور د طرفه په خاندان کې عاشق علي ماما خدای پاک دې وبخي، هغه 10م پاس کړو. خو چې څنګه یې 10م پاس کو نو په فوج کې برتي شو، بابو برتي شو، او هغه هم ډېر په تکلیف ویلی و، ځکه چې 8مې په مرغوز کې ویلی و، سکولونه هم نه وو، سهولتونه نه وو، او بیا یې 9م 10م مردان کې رشته دارو کره ویلو. دغه به طریقې وي. او د پلار د طرف نه دلته منجور خان کاکا مرحوم خدای پاک دې وبخي، هغه 10م پاس کړی، هم فوج ته تللی. نو زمونږ په کورونو کې نور زمینداري ژوند و، بس وی چې دا 10م تعلیم دی. بس د دې نه اخوا چا بیا سبق نه پېژنده چې مخکې بلا پکې څوک سبق وي. نو چې ما هم څنګه 10م پاس کو، نو هم دغه خبره وه چې تعلیم مو وکړو، اوس خپل سمې دی. که ځان له نوکري ګوري، خو دې ګوري لیکلو څه کار، او که نه ګوري نو موږ سره خو بلا پوسټونه دي، خو یو دیکان به لري کو او بس جوړ دی پکې کار کې، موږ ته به پکې لږ غنو جوار بچ شي. نو دغه پرایمري چې وه نو هغه هم زمونږ په کلي کې بس یو د پرایمري یو سکول و، او هغې ته به د هغه ګړیاله باله نه د هر طرف نه دغه راته 4مه پورې و، زیات نه و. بیا زمونږ او دا غالبا چې د 62-63 خبرې دي. بل هغه وخت کې یو بل کار و، واړه به هم خلکو سکول ته چې لېږل نو د 7 کالو 8 کالو به یې لېږه. هغه وخت کې چې د 7-8 کالو داسې به شو، نو هله یو خو هغه چې که زمونږ په کلي کې داسې څوک چې هغه د سکولونو استادانه یا داسې وو، خو هغه خلک و، نو زمونږ د زمیندارو دغه طریقې کار و. نو دا مونږ پرایمري دلته کې ووې. نو په خیرآباد کې دغه ګورنمنټ های سکول جوړېده، نو هغه خدای پاک اوس کالج هم کو، ځکه چې عامو سادو زمیندارو وی په خیرآباد کې کالج جوړېږي. نو چې کله بیا مونږ په دې سن 1966 غالبا یا داسې به وه، په دې 66-67 کې بیا لکه مونږ چې 5م ته لړو، زمونږ کار خو چې خیرآباد ته لړو، خو ګوره هغه داسې کار نه و. زمونږ د گڑیالي کلي د خیرآباد په منځ کې کم سے کم 3 کیلومیټر دا لار وه. سهار به بستې غاړو ته واچولې او په دې منځ به روان شو، او واپس به راتلو. دا د ورځې به یو 6 کیلومیټر دغه ایکسرسایز کېدو. نو په دې طریقه په سن 72 کې بیا مونږ میټریک وکړو، او چې څنګه میټریک وشو نو هغه مطابق لکه څنګه چې ما تاسو ته وویل چې لکه مشرانو به بس تعلیم هم پې ختم کو. د هغې نه پس بیا په نوکرو کې بیا پکې پرایویټ لکه ما اف اے 1977 غالبا 76-77 و. لومبی خو یو 1973 کې زه په کراچۍ کې په ډکه کې کلار کوم، کوم د اوبو د جازونو دغه چې ده. او بیا د هغې نه پس چې نو په 1976 کې د شناختي کارت محکمه جوړه شوې وه. لومبی مونږ په هغې کې بابوګانو. بیا د هغې نه پس 1979 کې 79 په دې کې بیا مونږ ټلیفون ډپارټمنټ جاین کو، او بس د هغې کې پکې بیا هغه نوکري وکړه، او په 2008 کې د هغې نه ریټایرمنټ واخیستو. واده زما په 1976 کې شو، نو د هغې دا څو کالو وشو، 45-46 سال اندازه نه شو چې دغه کې 76 کې زمونږ واده شو. او شکر الحمدلله اوس هم 4 زامن 3 لوڼه حیات دي، یو ماشوم پکې وفات شوی وه. او
دې ځای به بیا هغې خبرې له راشم چې ساده وخت و او که دا ماشومان څونه خدای پاک موږ له راکړي ټول په خپل کور دننه او لکه چا نه هغه سنټرې پېژندې او نه چا هسپتالونه پېژندل ډېر ساده ژوند و خو قبرونه دي ټول هم دلته زموږ په دې مقبره کې دي دا دې خواخوا کې دا لار کې چې کومه مقبره ده د مدد خان بابا منصور خان بابا او زموږ د ټولو مشرانو دا زړه مقبره وه نو قبرونه ټول په دې کې دي او دا لکه زموږ د دې غړیالي بانی خلک هم دک کو لومبی دا د زموږ یو نیکو زیارت خان بابا نو دا غړیاله د هغه ورسېده دا د هغه دوه زامن یو منصور خان بابا یو مدد خان بابا دې یې دلته راولېږل دا د غړی نه راغلي ګړي کپوره چې ورته وایي دې غړی ته ګړي کپوره په دې چې دا زموږ نیکو کپور خان بابا مونږ کپور خیل خاندان یو او نو دا زمونږ د زیارت خان بابا هم بیا د کپور خان بابا نوسی و نو چې د غړیاله ورسېده نو د خپل دوه زامن دلته هغه کونو د غړیالي کلي منځ کې ډېری ده نیمه د یو شوه نیمه د بل شوه کلي هم نیم د یو شوه نیم د بل شو نو په دې طریقه باندې نه پس بیا دا نور خلک د یو ځای بل ځای نه رالو او بس کلی آباد شو بیا هغه به تاسو وضاحت که څوک ډېر کتل غواړي نو چې تاریخ غړیاله وګوري د هر یو خاندان به ورته د فرد پته ولګي چې دا کوم ځای نه راغلي او څنګه سدھم لویه جرګه د دې ځان له یو پس منظر دا خبره وه چې هغه وخت کې دا مصالحتي کمیټه په هغه ورځو کې حکومت جوړ کړې په 2010 کې نو زمونږ د دې کلو نه پکې مشران واغستو نو زم په هغې کې شامل وم موږ سره د رستم شیر باچا و د رستم دا درانه مشران و داسې د کلي نه را سره علي انور خان و حاجي محمد خان دي داسې ملګري موږ یې پکې واغوستو بیا هلته کې چې ما هغې ته وکتل هغه حالاتو ته چېر دا خو مونږ ډېر ښه هغه کریم ملګري دې ته راجمع شوي دي نو هغې ته به چې دا خو مونږ سرکار راجمع کړو که سبا یې وغوښتلي به چې ځای او حقیقت اوم شوه بیا هغه شان مونږ داسې ولې نه کوو چې خپله داسې یو آزاده جرګه جوړه کړو چې لکه هغه زمونږ خپل لګوي د هغې نه هغه شیر باچا صاحب د خدای پاک وبخښي د رستم هغه ډېر یو متحرکه انسان و او بس هغه مونږ هم دغه وکړه چې دا 50-55 کلي زموږ د علاقه سدھم چې دی د دې اوسۍ غړیالې نه چې والې تر پیر صاحب بادامه ملندرۍ پورې داسې تر هغه جلال او مچۍ او تاجه او داسې تر پلو ډېرې سپینکۍ پورې دا څونه علاقه چې ده دا 55 کلي دي د دې نه دې وخت کې مونږ سره لکه ټول ریکارډ ما سره دی هغه نو 241 ممبرشپ دی مونږ سره د دې کلو نه د واړه کلو نه دوه کسان دي د غټو نه 4-5 شپږ او داسې په دې حساب باندې که نه نو دغه جرګه روانه ده او وخت په وخت میټینګونه هم کېږي او انشاءالله چې څونه د علاقې د تعمیراتي کارونه دې وخت کې مونږ لکه په ګیس باندې ډېر سټینډ اغوستی چې هغه علاقه سدھم له ګیس پکار دی دې نه علاوه مونږ وایو چې سدھم انټرچینج په نوم باندې دی سید آباد سره مونږ ته یو انټرچینج راکړي په دې سرویس روډ هم زور راوړی دی کم ځای چې کچه لارې دي په هغې باندې او ورسره د سدھم له جرګې نه چې په کومو زمونږ هغه درنو خوږو ملګرو چې دا کم په روغو جوړو کې د هغې کې صلاحیتونه نو د یو 1400 کسانو یو جرګه هم جوړه کړې ده نو هغه په کلو باندې د خلکو په تنازعاتو کې د روغو جوړو هغه کردار هم ادا کوي دا بالکل ما په ذاتي خرچ باندې کړي دي خو د دې بیا ماته یو دغه راغی یو بینیفټ راغی او هغه دا وه چې په کال 1993 کې فیډرل منسټري آف ټوریزم کوم ته چې مرکزي وزارت سیاحت وایي د هغې وزیر و شهزاده محیالدین صاحب چترالی و هغه بیا داسې چلو کو چې هغه ما زه فیسیلیټیټ کړم چې ته لړ شو د روس په د آزاد ریاستونو لیکلو کا او ټیکټ او هر څه یې راله هغه وکړو او زما یو فایل هلته کولو که چې د هغې سبجیکټ دا و چې پروموشن آف ټوریزم ابروډ د بدقسمتۍ نه داسې وشوه چې په 2 اګست 1993 دا زما اسلام آباد تاشکند فلایټ و او په 23 جولای 1993 د فلایټ نه 9-10 ورځې مخکې زما ورور په یو حادثه کې قتل کړی شو او د هغې نه بس بیا زه د دشمنو په جنجټ کې ختمه او ما بیا منسټرۍ ته هغه ټول ډاکومنټس او ټیکټ او هر څه واپس ولیږل چې یاره زما د ډومیسټک پرابلم د وجې زه دا ټور کینسل کوم
او بیا تر 97 پورې ټول په هغه دغه کې وچلي. نو دا سلسله په دغه کټ شوه. خو د دې نه مخکې چې ما څه کړي نو ما په خپلو اخراجاتو کړي. زمونږ مامام کې د پرایمرۍ کې خانغالي استاد نومې و، هغه زمونږ استاد و، خدای پاک دې وبخي. او په پرایمرۍ کې یو سلطان محمود استاد چې هغه هغه ورځو کې یک ګالو کو نوې نوې برتي شو، هم اوس وفات شوی دی، خدای پاک دې وبخي. د سرې ډېری و. دا زمونږ استادانو دوه د پرایمرۍ. او په های سکول کې زمونږ په هغه وخت کې د دې کوی برمول د غاړې هیډ ماسټر و، نوم خیرانو دې وخت کې ذهن نه دغه شو. او نو هغه هیډ ماسټر و. او زمونږ په هغه استادانو کې زمونږ د وخای کې شیر اکبر استاد و، هغه وفات شوی دی. هغه ټول وفات شوي دي، بس پکې زما په خیال یو فلي سبحان استاد پاتې دی، او هغه امان الله خان کلي کې اوسي، او نور ټول وفات شوي دي. یو و هغه هغه ورځ کې ینګ دغه فرهاد ګل استاد نو غالبا چې هغه د رستم دی چې اوس بیا دی کو پات شوی، خو ما تیر لیدلی خو بیا چا څه دغه نه دی کړی. اشتوله استاد و، هغه د علي هغه وفات شوی دی. نو بس استادان تقریبا زمونږ دلته عبدالسلام استاد و، هم زمونږ د غړیالي د صاحب عبدالسلام استاد خدای پاک دې وبخي، ټول وفات شوي دي. او دا ډېر نیکان خلک هم او دا ډېر په خپلو دونه د هغې ښه یاداش او ښه مینه محبت و چې زمونږ د کلي عبدالسلام استاد یو ځل زه د هغه د حجرې په خوا تلم نو ور وګرځېدم، مېلمانه ورسره ناست وو. نو زما خبره ویره وه د هغه یاده وه. نو هغه مېلمنو ته وایي چې دی وپېژنئ او ګوره ده کې خدای پاک ډېر صلاحیتونه ایښي وو. نو هغه بیا هغه خبره وکړه وایي چې مونږ کله اتم جومات کې وو، نو زمونږ 2 کلاس وو، نو چې په 2 کلاسو کې به څوک فسټ راغی نو هغه له به یو جوړه جامې ورکولې او یو څو پیسې به یې ورسره ورکولې انعام و. نو وایي چې کله په اسمبلی کې مونږ ولاړو او د دوی نوم واغستی شي چې راشه او هغه انعام یې وله ورکو. نو وایي زمونږ هغه هیډ ماسټر صاحب دا کوی برمول والي چې و، نو هغه درته وی چې بچو تاسو خو له خیره سره کار سم دی، نو که دا کم انعام دی نو که دا یو غریب له ورکو دا جامې نو ستا به څنګه وي. نو ده ورته एकदम جواب کې ووی چې که دا انعام نو زما دی او که خیرات نو غریب له ورکو. نو ګوره د عبدالسلام استاد دا خبره د هغه وخت زما نه وه یاد او دا پاتم کې نو دا د هغه یاده وه او زما نه دون هغه مینه ناک استادانو دا خبره دی پورې کومه. څنګه چې ستاسو سوال دی چې سیاسي سماجي ادبي، نو زمونږ د مخکې نه هم زما ژوند ټول داسې و چې د خدمت خلق، د قوم، د فلاح بهبود، دا قسمه سوچونه زما د ډېر پخوا نه را روان وو. هم په دې سلسله کې مونږ وخت په وخت باندې خپل هغه کردار کړی دی د خدمت خلق مناسبت سره. په یو وخت کې ما د تحریک اتحاد المسلمین په نوم یو تحریک چلولو چې په ټول پاکستان کې مې د هغې تنظیمونه جوړ کړي. بیا هغه تحریک مونږ په تحریک اتحاد امت کې کنورټ کو او په 2011 کې مونږ هغه رجسټر کو او بیا په 2013 کې ما د هغې نه د قومي اسمبلی د نامزد امیدوار په حیثیت باندې الیکشن هم وکړو. دې نه علاوه په یو وخت کې مې د خپل غړیالي کلي له په 91 کې یو اصلاحي کمیټي جوړه کړې وه، تر اوسه پورې چلیږي. چې ته به څه قسمه که معاشرتي برایه د هغې به هم څه خبر راتله، د تعمیر و ترقۍ کارونه. اوس د موجوده وخت کې د سدھم لویې جرګې په نوم باندې یوه جرګه روانه ده، هغه د 55 کلو نماینده جرګه ده. د هغې هم هغه منډه ترله ټول هغه زه متحرکه ساتمه او په هغې کې د دې 55 کلو د علاقه سدھم ټول مشران او دې وخت کې په تعمیراتي کارونو زموږ فوکس دی د خلکو په روغو جوړو باندې دی. دې نه علاوه ادبي سوال چې دی دا ما په کال 1991 کې د چاینا یو سفر وکړو او په هغې مې یو سفرنامه ولیکله او دا د هغې هغه یو ساده کافي دې وخت کې موجود د ما سره دې له ما نوم کېښود چې سیر هو تو چین جنت نظیر وطن کی. دې ته په هغه وخت کې ډېره فضیلت ملو شوه ځکه چې په دې کې ما
د چین د ویزې د حاصلولو نه یوالې هغه څونه طریقې چې وي بیا چې د پاکستان نه ځي د کم کم ځایونو نه به څنګه ځي په لارې به درته مخې ته څه راځي هم یې پکې لیکلي چې دونه ګنټه سفرو کې پلانې سټیشن به راشي او بیا په ټول چاینا کې مې سیاح ګرځولی دی په چین کې مې بیا ورته ځایونه ښولي دي چې دې هوټل ته به لړ شي بیا د هغې هوټل نه مې هغه ښارونه سکیچ کړي دي او د هغې هغه مې ټول ورکړی دی نو دا د چین کتاب چې دا هغه وخت کې خو ترې ډېرو خلکو استفادې کړې وې ډېر خلک د چین سیر و سیاحت له تللي دې پسې بیا ما په 1992 کې د ایران یو سفر وکړو د ایران په سفر کې مې هم اکه طریقه کار اختیار کو چېرې د ایران ته ځې وې زه به څنګه حاصلی بیا چې زه د کم کم ځای نه تللی شي او دا ټول ما بای روډ هغه ورکړي دي په دې باندې چې څونه په کتاب کې مې لیکل کړي دي او کمې سټیشنې به راځي او بیا د ایران د ټولو غټو هغه تاریخي ښارونو زما فوکس به په هر ملک کې دا و چې تاریخي مقامات تفریحي مقامات او مقدس مقامات دا به زما فوکس و نو په دې کې نو هغه هم خلکو ډېر خوښ کړه بلکې د ایران دا کتاب اردو کې و دا ایرانیانو دونه خوښ کړو چې دا په 1993 کې شایع شو دا کتاب دا یو هغه څه شلېدلی غوته کې کاپي پاتې شوی دا نوره نشته دی هغه عوامو هم خوښ کړو د ایران خلکو هم دونه خوښ کړو چې هم بیا مانه یو اداري فرمیشن واغست چې دا مونږ پرشین کې شایع کوو نو دا په 1993 کې شو بیا ورپسې مې د خپل کلي له یو تاریخ ولیکو د تاریخ غړیاله په نوم باندې تاریخ غړیاله په فروری 2000 کې شایع شوی دی لومبنې چې دې کوم هغه په 2000 دا هغه کتاب دی دا په 2000 کې شایع شوی دی په دې کتاب کې ما دا وضاحت وکړو چې آیا دا غړیاله جوړه څنګه شوه لومبې دې ته څوک راغی د کم خاندان او بیا ورپسې د هر یو خاندان دا نه چې کنه د یو مې کړی د بل مې نه کړی چې په نومې خاندانونه دي ما دا ثابت کړي چې د دې خاندان د فلانکې بابا د فلانکي ځای نه راغی غړیاله کې آباد شو اوسه پورې دونه خلک دی او بیا مې ورسره لږه خواري دام کړي چې د هغې شجرې مې هم د هغه ځای نه راغستې منسلک کړي دي نن د دې کتاب په برکت باندې د خلکو غټې مسلې حل کیږي او چې د چا دیواني مقدماتي هغې عدالت ته وړي او په عدالتونو کې ججان ایگزیبټ کړي او فیصلې پې ورکوي دا په 2000 کې شایع شو بیا دې نه پس ما د ټول پاکستان یوه دوره وکړه او په پاکستان مې یو کتاب ولیکه هغې له مې نوم کېښود سیاحت پاکستان او دا بیا په جون 2000 کې شایع شو هغه کتاب دا دی د سیاحت پاکستان په نوم باندې دی دې کې ما یو سیاح د کراچۍ نه را روان کړی دی او د بلوچستان په لاره په دې باندې په کویټه مې راوستی دی او په لارې چې کم ځای کې تاریخي مقامات تفریحي مقامات مقدس مقامات د هغې نشاندهۍ مې کړي دي او بیا مې په ټول پاکستان کې تر هغه چاینا بارډره پورې ګلګت او په دې ګرځولې دی اخر کې مې په KPK راوستی دی او په کوهاټ بنو مې بیا کراچۍ ته رسولی دی په 2014 کې د تاریخ غړیاله یو سیکنډ ایډیشن مې ولیکو نو که پکې 19-20 فرق کمې بیشې پاتې شو خلکو ته مې ویلو چې ما ته په ګوته کوي نو انشاءالله دې سره هغه هم صفا شو هغه تاریخ غړیاله دویم ایډیشن دی چې په 2014 کې شوی دی دې نه پس بیا زما یو سوچ دا و چې ما به د نوجوانانو ته کتل چېرې د دې د الله تعالی د کلام سره لږه نو مینه دونه نشته دی څوک ډایجسټ ګوري څوک فضول سیزونه ګوري او رسالې ګوري نو ما یو کتاب ولیکه د تاریخ انسانیت په نوم چې هغه ټول د الله تعالی د کلام په دلایلو کې دی شروع مې د دې نه وکړه چې د دنیا ته دا ړومبی انسان څنګه راغی نو د قرآن مجید هغه آیت کریمه مې پکې مخې ته کړه چې د کومې نه د آدم علیه السلام د پیدایشو وإذ قال ربک للملائکة انی جاعل فی الارض خلیفه نو پای مې بیا تفسیره لیکلې چې دا هغه موقع وه چې ځمکه اسمانونه هر څه وو جن او فرښتې وي او د ځمکې په مخ انسان نه و دا کتاب تاریخ انسانیت او دې له ما بیا دام کړي چې تاریخي بعضې دلایل مې پکې لکه د تورات انجیل هم مطالعه کړې ده او دا مې په دې کړې وه
چې دا زما مخې ته په یو تفسیر کې راغلو معرف القرآن کې چې هغې یو حواله ورکړې وه، نو ما سره بیا په ذهن دغه راغی چې یاره تاریخي حوالې په تورات انجیل کې شته، دا یو مجموعه مې ورته مطالعه کړه. نن د دې کتاب دا تاریخ انسانیت چې په دې کې ما د ارتقایي نظریې رد کړی دی او د یو آیت کریمه په رڼا کې مې کړی چې لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. نو مې چې انسان داسې نشي کوي چې زه لکه یو پھر دوم ګسیټې هغه انسان جوړ شو او نو هغه مې رد کړی. نو نن دا کتاب چې ما اخلاص کړی دی د الله تعالی په رحم و کرم سره، نو سټوډنټان څوک چې پی ایچ ډي ایم پی لیکي نو هغوی ځان سره لندن ته وړو، اټلي ته وړو، چې څوک په هیمن باندې ریسرچ کوي. نو دا څو کتابونه شایع شوي دي او اوس یو کتاب دی چې انشاءالله د هفته 10 ورځې کې به روزي او هغه مې په پښتو کې لیکلی دی او په هغې کې دا نوم ولا داسې ایښي چې ما چې څه لیدلي هغه تا کله لیدلي. نو په هغې کې ټول هغه زاړه روایات دي. د دې نه مې راغستې را چې یاره زمونږ په دې کلي کې بجلی نه وي، دا زما د یاد و. خلکو به ډیوې لاټینونه استعمالولو، اشرې غوبلې څنګه وي، ودونه کوېدنې څنګه وي، غمونه څنګه وو، خلکو په څه طریقو باندې، ځکه چې دا موجوده نسل او راتلونکي نسلونه دې نه خبر شي چې زمونږ خلکو څونه په سختیا باندې زندګۍ تېرې کړي دي او په هغه سختو زندګو کې کم د خوشحالو وختونه تېر کړي دي. نو دا کتاب انشاءالله راتلونکی دی. بیا مې په هغې کې یو بل شی ایډ کړی دی په دغه کتاب کې چې د 1958 نه زما د یادو چې لکه د ایوب خان مارشل الله راغلی او د هغې هغه حالات واقعات بیا په مختلفو حکومتونو باندې مې چې زما په یادونو کې څه وو نو هغه کار هغې هغه حالات واقعات مې پکې کړي دي. په هغې کې مې په دې کرونا وبا ده اوس چې کومه روانه ده په دې مې یو چپټر لیکلی چې د کرونا وبا حقیقت د بین الاقوام په تناظر کې. نو دغه کتاب هم انشاءالله اوس راتلونکی دی. د 1998 کې دا زما د چاینا دا کتاب په یو اخبار که دا ووایم چې هغه پاڼه په پاڼه ټول هغوی په هغه یو خپل اخیري پیج کې ورکړی و، وخت په وخت به ورکو. دا شاید نورو مخبروالو هم زما هغه کړي، خو په دې کې هغه چې هغه کوم په بین الاقوامي سطح باندې شوي دي لوکل هم زمونږ دا څونه لوکل زمونږ دا هغه چې دي چینلو والا دې هم ډېرې انټرویو کړي دي. 10 کاله مخکې خیبر ای وي ټي والا دلته راغلي وو، هغې کړې وه هم په دې تاریخي سوالونه یې کړي وو. او بیا په دې 2018 کې پی ټي وي نیشنل هغې راته یو هفته مخکې دعوت راکړو چې یاره په دې ټایم د ماسخوتن د 9 نه تر کم 10 پورې به ستا موږ سره انټرویو وي او راځې به او دا به په 34 ممالکو کې لایو کتی شي او انټرویو به لایو وي نو او د پېښور سټیشن نه وي. هغې له تللی وم